نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې معاشرې ته رالو چې هغې کې غلې وې، ډاکې وې، شوکې وې، او بیا چې کوم دی نو داسې حالت ته رالل چې د یو سیس پردي چې کوم دی نو هغه حفاظت کوي، څوک ورته ګوتې نه وړلی، د یو سیز امانت. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، تاسو ته الله جل شانه امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته واپس کړي. د چا شی په هغه معاشره کې ضایع کېږي نه. دومره ظلم و چې لوڼه ژوندۍ خښولې. یو صحابي د اسلام راړو نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خپله واقع بیانوي. لوڼه به یې خښولې د یو څو وجو نه، یا به یې چې کوم دی نو لور د فقر د وجې نه مړه کا، خښه به یې کا چې دی به غریب و، زه به دې ته روټۍ ورکوم، یا به د دې وجې خښه کا چې هغه به بدشکله وه، یا به د دې وجې خښه کا بعضې به غیرت غلط استعمالولو، پردی سړی به زما زوم جوړېږي، زما کور ته به راځي، او یا به د دې وجې خښوله چې زامنو باندې خو جنګ کوم، په دې لور به څه کوم، دا خو زما هېڅ په کار نه راځي. د یو څو وجوهاتو د وجې نه به یې لوڼه مړې کولې یا به یې خښولې. دا صحابي د اسلام راوړو نه پس خپله واقع بیانوي رسول الله صلی الله علیه وسلم، او چې واقع بیانوي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې ځي. وایي چې یا رسول الله د ښځې مې په خېټه باندې حمل و، زه په سفر لاړم. هغه زمانه کې به سفرې هغه ډېرې په میاشتو. نو چې زه لاړم واپس رالم، نو ښځه مې نه تپوس وکړو چې څنګه ماشوم وی چې ماشومه شوي وو، مونږ هغه دفن کړي ده، مړه کړي مه ده، پلار خو یې نه پرېښوه، وی زه ښه مه کړي دي. هغه دې زنانه بل چاته ورکړي ووی چې تاسو یې لویوئ، هغه یې ورسره ښه کول، ښه خلک هم پکې وو. یو کس دی چې هغه به ولاړو په لاره کې هغه سړي ته چې لور به روانه کړي وه مرګ ته خښولو ته، نو ده به ترې خلاصوله، ورته به یې چې دا لور دې ولې، وایي چې زه یې خرچه نشم پورته کولی، ما ته یې راکړه، بس ته ترې خلاص. بیا به ده لویوله په حیا او په پرده کې چې هغه به بیا ښځه شوه، پیغله به شوه، بیا به ورته ووایي چې لور دې ښځه شوې ده، اوس که ته بل ته ودی هم دې خوښه ده، او که ما ته ته نه کوې نو زه به چاته واده کړم. نو یا به په خپله واشته، یا به ده ته ووایي ډېرې جینکۍ یې د پلارانو نه د ظالمانو نه خلاصي کړې. داسې معاشره وه. دی وایي چې ما ښځې ته وایي چې ښه مه کړي. بیا زه په سفر بتلم، یو ځل په سفر لاړم ډېره موده پس، دا بیا ډېر کلونه تېر شي چې رالم، نو एकदम کور ته راننوتم ناڅاپه، نو د ښځې په سر کې مې یو جینۍ ناسته ده، هغه ورته سپږې ګوري ویښتو کې، او ډېره حسینه او جمیله جینۍ ده، خو چې زه څنګه رادن نشم نو هغه جینۍ एकदम وتښتېده، پټه شوه. ما ښځې ته وایي چې دا څوک ده، که وینځئ نو ما ته یې ووایه چې زه یې واخلم، دا خو ډېره حسینه ده، او که دا څوک جینۍ وي نو ما ته ووایه چې زه ورسره نکاح وکړم، دا راته وکړه. ښځې ته یې وي. نو ښځې ورته وایي چې دا خو ستا لور ده. وایي ښه دا زما لور ده. وایي تا ته ما مخکې دروغ ویلي وو. دی وایي چې د هغې حسن و جمال ته او قد و قاټ ته ما کتل، نو زما په زړه نه کېدو، خو چې ما کله د قوم هغه ننګ ته او غیرت ته کتل، هغه غلط استعمال، ما یې چې دا لور په ما سره په دې کور کې وخت څنګه تېروي، یو ځل مې روانه کړه، بلچۍ مې واغېشت، نو په لاره باندې چې زه به دمې ته کېناستم، دا به هم کېناسته، چې زه به پاسېدم دا هم پاسېده، او ما ته پلار بابا کوي، او چې څه نوم اخېستو هغه اخلي. بیا مې ډوغل کني، نو هغه لور مې ما ته وایي چې پلاره ما ته راکړه دا بلچۍ چې زه یې د سره وکنم. نو هغې را سره پکې مدد هم وکړو. بیا ما ته وایي چې پلاره دا ډوغل ولې کنې؟ بیا ما ورته چې اسې. بیا چې مې کله پوره وکنستو دا پکې راتلی شو، نو دا مې هغې ته ویدې وایي چې نه، ما په زور باندې دیکه کا، او د پاسه مې په باندې کاڼي ورغورځول، بیا مې په خاوره واړل، او دې دغه چغې والې چې ما وباسه. په دې حالت کې وی چې کله ما ووایي چې بس ته مړه شوه، خاوره مې پرې واړول او زه دې رالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک ټیټ کړی، او صحابه دې سړي ته غصه شول، ځکه دا وخت کې دې ایمان راوړی و. وایي چې تا د الله رسول ته اذیت او تکلیف ورسولو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اشاره
د نورو صحابه ته وی چې دته سمو وای الله جل شانو په د باندې دا احسان کړی دی چې دا هغه ځای نه راوستو د اسلام معاشره او ته فرمایل کچری ته مسلمان شوه نه وي ته په جهنم کې پروت وي واذا الموءودة سئلت जिस वक्त उस जिंदा दरगोर करने वाली बच्ची से पूछा जाएगा बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत तुम्हें किस गुनाह की पादाश में कत्ल किया गया था दा तपोस बदागे न की दा प्लार बे राजी वे के चरिता इस्लाम नवे रवड़े तब वो पागा सजा के हमेशा पे जहन्नम के परोत हुए ताबानी अल्लाह फजल को जो मुसलमान से इन्नल इस्लाम यहदी मा काना क़ब्ला इस्लाम हर सक़त دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیه سره بیادا سے شول چې حضرت حمزه رضی الله عنه په احد کې شهید دی عمره القضاء په سن 7 هجری کې شوی دا د الله رسول مکې ته تللی دی یو سور دی د عمرې د پاره تیرې کې چې واپس راتلو د حضرت حمزه سے بچی و وړه ماشومه اغا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې رامنډه کې یام ایتر مام ځان سره مدینه ته بوزي ځکه چې خپل پلار حضرت حمزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو د پیغمبر علیه السلام حمزه له هغه شهید شوی دی په خود کې پلار نشته یتیم و امام ځان سره بوزي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمخ کې یو صحابي منډه کا بل منډه کا حضرت علی رضی الله منډه کا هغه ماشومه یو چل دا غي ماشومه هغه یا امه اے چچا جان ایتر هغه आवाज اوس دا صحابه نشي برداشت کولای چې دا جاړي هغه زر بغیګه کې واغښتا حضرت زید رضی الله عنه مخ کې شو حضرت جعفر رضی الله عنه مخ کې شو حضرت علی رضی الله عنه مخ کې شو وای چې دا ماشومه بزبو زمبل وای زبې بو زمبل وای زبې بو زم رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکا چې دا حضرت جعفر په نکاح کې د دې ماشومه ترور دا ندا باغت ورکو اولی ته وي تم زما سره تعلق ته زید ابن ثابت هم خوشحال کو نو د یوې پردی ماشومه جړه او فریاد هغه ته ځل ټینګيږي بیا دا معاشره داسې بدله د کفر د شرک بت پرستی په لحاظ سره انتهایی غلطه معاشره داسې معاشره وا چې یو ځل صحابه یې مونږ په خپل کې بیا خبرې کولې نو په خپل کړو پورې به مونږ خاندل هغه یو وای چې مونږ به بت به کانه مراواش دا زما بت ته بیا ما هغه کانه وګرځول بل خشته کانه مو پیدا کونه بیا مې شه داده او زما خوده آیتو مسجدی کولې یو صحابي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو کی ویو زل زخکار تلاړ مخکار مې کولو دشت د ځنګل له غلط په عربو کې خوشګي دي سره نو آلته میزان د پاره یو غاڼه کتل او هغه مې خدای جوړ کړو هغه ته مې پرستش کولو هغه مې داسې ودرولې نو چې بدخکار نوزګار شمرا بلم هغه ته مې سجدي لګولې او هغه پاتې را پاتې غوخه چې بونه هغه مې بوت مخه ته واچول چې دا خوره نو وی یو ورځ مې وکتل چې زما غبوت چې کوم دی نو هغه خدای هغه لون دی او غیر چا پر سری شګی دی او بو چرته نوم نشته ما چې دا څنګه لون دی باران هم نه دی شوی او دا د سمندر غاړه هم نه ده چې د سمندر چپو سره په دې باندې احساس کی راغلی او دا کانه لون شوی څه وجه په بل رسې مې وکتل بیا به وچ شو بیا لوندو دغه سید بدرې دل چوشل بیا ځکه ناستم پټ کې ناستم سوکای کوم چې د اخر ولی لوندېږي دا کانه وچې مې وکتل نو یو لومبړه رااله لومبړه مدینه منورې په لار چې دی نو شادوګان او بیزوګان هم ډیر دي او ګیدړان او لومبړ هم ډیر دي لومبړه رااله او هغه اخوا دی خوا چې کوم اډو کې او وخه پرتی وي نو هغه یو خوړې ما چې بوته چولې وي هغه لومبړې یو خوړې دا و بیزوګانو لومبړو ګیدړانو خوړې بیا وی چې کله هغه مړ شو نو دا یو خپې اوچته کا نو باغې کانی د پاسه موتیاز یو کې هغه بوت باندې نو دی وای چې ما ولیدو نو ما چې ورک شخ دی ورک کا چې ګیدړ در باندې موتیاز کوي نو هغه هم سخ دی وی هغه ما ته سره کی حال ته نیخ پاسه دو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت مبعوث شوی دا الله رسول څنګه کېناستو اسلام قبول عرض می دا کول زما عزت منو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معاشره سمک چې د دنیا یو بادشاہ پاغه حکومت هم نکولو دا خلک خو هیڅ کېم نه
او بیا هغه خلق اغیار په هغه کتابونو لګي چې دې حد ترال هغه سم معاشره هغه مونږ ته رسیدلی ده. الحمدلله قرآن کریم شتا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث شتا، د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه شتا، دا غي هر ادا هغه محفوظ ده. عقیده سوا، عبادات سو، اخلاقیات سو، معاملات سو، معاشرت سو، هر یو شی محفوظ دی. د مدرسو ته ګوره که بد مو وکتل د ایمان د سلب کېدو خطره ده. د طالبانو اهل علم ته کوم په دې جوړه کې بد وکتل د ایمان او د دین د سلب کېدو خطره ده، کفر ته وځي. ځکه چې دا ستا دین، ستا عقیده، ستا عبادات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر ادا دا خلق محفوظ کوي. سحر او ماښام په دې کې دغه بیانېږي. که چېرې دې نه پس هم یو سړی خپله محله کې په خپل کلي کې داسې ګناه او داسې غلط کار کوي چې خلک په هغه پسې روان شي، بیا سوسایټي او معاشره ټوله خرابه کړي چې څنګه هغه نورو خلکو ته ګناه ملاویږي داسې به دته هم ملاوي. او د الله جل شانه نصرت، د الله حمایت، د الله جل شانه ید هغه به د داسې خلکو نه بیا وروستی. ځکه دلته فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ جل شانہ وہ نعمت کسی قوم سے نہیں چھینتا جو نعمت اللہ نے ان کو دی ہے، جب تک کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہ کرے کہ دینداری سے بے دینی کی طرف جائیں، ایمان سے کفر کی طرف جائیں، خوش اخلاقیوں سے اچھے اخلاق سے بد اخلاقی کی طرف جائیں، اچھے کردار سے برے کردار کی طرف جائیں. چکل دا سیزون رالل بیا دا غین پس بدا اللہ جل شانہ هغه مدد او تکوینی حالت بمرستو شي. الله جل شانہ دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله پاک دې زموږ د معاشرې او د ټولې دنیا د مسلمانانو د معاشرې اصلاح فرمایي. واخر دعوانا الحمدلله.